دویمه خبره داره چې سحري افطاري اوقاتو خبره ده. نو دا یو خبره یاد ساتئ چې زموږ خو حکومت نشته که نه. کله چې حکومت بیا هر څه ټیک ټاکي، خلافت یې هر څه ټیک ټاکي، چېرته د الله قانون نافظ هر څه ټیک ټاکي. د الله قانون دی زه په سعودي عرب کې هغه نیمچه غوندې قانون نافظ دی، څوک دې خو په خپله طریقه باندې بانګ وایي که نه د ساري مخکې. لیکن دلته خو جماعتونه دي، په هر جماعت کې یو ټیکهدار دی او یو یې جمعدار دی او بل چې کوم دی نو څه صوبیدار دی او بل څوک پوي بل څه شی بل څه شی پوي. خو چې څه ټایم پې ورمنډه کړه جو غریب ته پته هم نه لګي، خیر دی پرې دوه مجرمان نه دي ځکه نه پوهېږي که نه. اصل خبره دا ده چې دا بانګ نه دی، دا رمانځه دپاره دی او د روژې د بندولو دپاره سبا صادق دی. په خپله باندې هم لږ سوچ کوئ، لږ ځان پوه کوئ. پخوانه بوډۍ پوهېدلې هغوی ته به چې دی نو دا پته لګېدله چې هلکه سبا قاضي وخت و سبا صادق ته دومره ټایم دی. اوس د دې زمانې مفتیان مولیان غریبانو ته پته نشته. ما د یو مولان تپوس وکړو، ما ورته ویل که سبا صادق کوم طرف ته خېږي؟ مغرب طرف ته به ونیوله. خفه کېږئ مه، دا تش چې کومه دی نو د دستار مولیان دي، د کاغذ ورته وایي کاغذ سند، د کاغذ مولیان دي. نور هېڅ هم نشته. 3 4 5 خبرې دي، د دې نه اخوا هېڅ هم نشته. کله دې ټینګه کړو بیا به ټینګه نه کوي، بیا به چې کوم دی کاته خرابه ده. نو په خپله باندې دا مهرباني وکړئ چې سبا صادق چې دی دا دې طرف ته خېږي، دې مشرق طرف ته خېږي. سبا صادق چې دی نو د دې دپاره طریقه دا ده چې د دې نه مخکې یو سبا خېږي، هغې ته قاضي وي او خصوصي طور کتابونه لیکلی شوي دي. لیکن علامه رشید احمد لدھیانوي او فتاوه لیکلې ده احسن الفتاوه. د احسن الفتاوه چېرته پیدا کوي، د هغې دویم جلد کې هغه ډېر ښایسته بحث کړی په دې باندې او هغه شروع کړي ده تقریبا د 153 صفحې نه شروع کړي ده او د 252-93 پورې تش په دې کلنډرو باندې او په دې سبا صادق او کاذب باندې او د ماسخوتن په دې منځ باندې بحث کړی ده. ډېر ښایسته بحث یې کړی. هغه بحث یې وګورئ نو هله به کېږي، خو چې کله سړی پوهېږي نو هغې وګوري، چې سړی نه پوهېږي نو هغه به صحیح. نو سبا صادق چې کله خېږي د دې نه مخکې یو دروغجن سبا دی هغه خېږي. هغه دروغجن سبا یو دم رڼا شي او هغې ته زنبو سرحان د ګیدړ لکۍ وي، هغه یو دم رڼا د اسمان منځ ته راشي او د هغې رڼا سره چاپېره ټوله دنیا رڼا شي. خلک وایي یاره سبا وخت و سبا نه یې ختلی. بیا یو څو منټه بعد چې هغه ختم شي تیاره شي ټیک د دغې سبا کاذب نه بعد د علاقو په مناسبت باندې د 13 منټ نه والا تر 18 منټه پورې دومره ټایم دی. د 13 منټ نه والا تر 18 منټه پورې په دې کې چې دی بیا سبا صادق کېږي. سبا صادق داسې بالکل نری رڼا چې کوم دی په منځ کې اوچته شي او هغه بیا په 3 4 منټه کې چاپېره په دې کناره باندې خوره شي د خطو سره نه د خورېدو سره. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. په قرآن کې تبین دی او طالبان او مولیان په دې پوهېږي که پوهېږي جو خو که نه پوهېږي نه دي پوهېږي. دې ته باب تفاعل وایي. دې کې مبالغه ده. مبالغه معنی دا ده چې ښه رڼا شي، ښه رڼا چې ښه رڼا شوي نه وي تر هغه وخته پورې ته به اذان نه وي. ځکه به عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه ته صحابه وویل اصبحت سبا دې کو یاره سبا صادق وختو او ته بانګ نه وې. مطلب یې دا شو چې تبین راغلی دی. دا رڼا چې کوم دی په 2-3 منټه کې څه شي خوره شي د هغې نه بعد سبا صادق وختو. اوس روژه بنده شوه، مونځ جایز شو. روژه بنده شوه او د سهاري مونځ جایز شو. نن سبا کم خلک چې په 15 منټه د پاسه بانګ وایي دا 1 نمبر ظالمان دي، ورپسې چې پسې په 3 نیمې وایي دا پسې 2 نمبر ظالمان دي. هېڅ هم خبر نه دي. لکه په کلنډر تندر لګې کلنډر انسان جوړ کړی دی. ته خو ملا یې، ته خو پوهېږې، بره وخېږه او په دې کوټه باندې د جومات کښېنه او د سبا صادق ته وګوره چې سبا صادق ختلی دی که نه. تا خو په تیاره کې بانګ ووایو. نو خیر دی روژه بندول خو تاسو نیمه ګنټه مخکې بنده کوئ، څه پروا خو نشي 20 منټه مخکې بنده کوي. لیکن ستا د بانګ سره په تا باندې 2 خبرې چې کومه دی نو رالې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق په تا باندې دوباره بانګ ویل فرض دي. ته به دوباره بانګ وې. بانګ ویل سنت دي، خو چې بې ټیمه دې وایو نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي دوباره به یې وې په تا باندې دوباره ویل فرض دي. ولې؟ ځکه خلکو به غلط مونځ کړی، بې ټیمه مونځ به یې کړی ستا په دې بانګ باندې، نو تا پردې مونځ خراب کړو. نو یو دې سبا صادق نه ما بانګ مخکې ووایو دوباره په تا باندې فرض دی. لیکن هېڅ ملاتي خبر نه دی چې هغه د جومات امام دې شي ته ووایي چې ای شیا دا ډرارې دې خېجي غرق شي سبا صادق خو نه وختلی. کلنډر په تندر کې کلنډر یې ګزار کې کلنډر پکې چا راوستی؟ کلنډر خو په ټرک پورې ښتی.
کلندر په تندر مه لګوه، په خپله وخېږه، وګوره چې سبا صادق ختلی که نه تیاره ده، نو د شپې خو څوک بانګونه نه وایي. لهذا نن سبا دا کمه د وخته بانګونه وایي، دوی ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ دا شی مه کوئ. او سبا صادق چې کومه دی د هغې نه مخکې سبا کاذب وي، بیا پسې سبا صادق وي. کلندر ملندر ضرورت نشته، د هېڅ چا کلندر مه ګورئ، په خپله باندې چت ته وخېږئ، وګورئ سبا صادق ختلی دی که نه. پروس کال چې دی نه هلته یو کس و، یو حاجي صاحب دی، هغه د ځان سره د جومات امام خېجولی ښکته درګۍ کې، او هغه بره یې کېنولی دی. چې څنګه ورته ما دا خبره کړې وه، ما ځانه نه ده کړې، د لودیانوي صاحب خبره کوم ده. په دې طریقه باندې هغه دا خبره کړې وه، ما هغه ته دا خبره وکړه، هغه ځان سره ملا خېجولی وه چې کېمې وایي چې څنګه دې ویلو حق شانتي په هغه وخت کې په 3:34 باندې سبا ختلو، په 3:34 باندې سبا صادق وختلو، او دا په 2.5 منټو کې پوره شو. یو نقشه د چا جوړه کړې، یو مفتي رباب پسې مې ټلیفون وکړو دغه شپې، وایي ما ورته ویل چې تا دا بانک په 12 باندې 3:12 باندې چې وویو، تا دې اسمان ته کتلي دا سبا صادق ختلی، ته سبا صادق پېژنې وایي چې زه خو سبا صادق نه یم. ما ورته چې الله دې غرق او پرکه، تش نقشه دې جوړه کړه، د بل نقشې نه دې لیکله، سبا صادق نه پېژنې او لګیا یې، نو سبا صادق ته ګورئ. دا مهرباني کوئ، دا نه زما مذهب دی نه دا کلندرو مذهب دی. په دې باندې مونځ خرابېږي، د 20 منټه کم نه مخکې مونځ د سر نه کېږي د سحري. که په کورونو کې زنانه مونځ کوي د پاوکم نه وروستو کوئ، پاوکم 4 نه بره کوئ. پاتې شو سبا صادق چې دی نن سبا احتیاطاً چې دا 3 منټه دی، دې زمانې د هغه زمانې کټ کو نو 3:38 دا احتیاطاً ټایم دی نن 3:38 پورې یو سړی اوس راپاڅېدو، روژه د وخته بنده کې څه پروا نشته، ته د وخته پاڅېدلی، خو چې یو سړی راپاڅېدو په دې ټایم کې او 14 بانګونه ویلی شوي دي، په 15 منټه راپاسه نه شروع شوي ده، او 15 منټ مخکې بانګ چې کوم دی ویلی شوی دی، ته په دې ټایم کې راپاڅېدلی، نو که خامخا دې زما په دې خولې اعتبار نه یا دې چېرته په بل سړي په مولوي صاحب ته صحیح خبره کړله په هغې اعتبار نه، نو بیا دقه شان دې وګوره هغې طرف ته. نو که سبا صادق نه و ختلی، نو ته بیا خوراک وکړه، او که سبا صادق ختلی و، نو بیا خوراک مه کوه. لهذا که ته په دغه ټایم کې راپاڅېدلی، سبا صادق نه دی ختلی، نو دا یو مهرباني دا وکړه چې زنانه په دې بانګونو باندې منځونه مه کوئ په کورونو کې. ما درته ورسوله، نور تاسو پېښه کارم پېښه نیسئ او که نه زما سره نه ډانګې شته نه طاقت شته، ځکه چې کومه نقشې صحیح وي همدلته بلا راوړي دي، په دې کلي کې م خورې کړي دي، او چې کومه خبرې هغه دي نور ملیان یې خو ویم نه، او نه د دې نه خبر دي، او نه څه احساس ورسره شته، او نه څه افسوس کوي که نه. بلکې لنډه خبره دا کوي، کراچۍ یو ملا دی به کړي چې کراچۍ لکه غرق شي، ستاسو د کراچۍ په منځ کې 48 منټ فاصله ده، راشه اوس چې تا سره حساب وکړم، نن سبا په کراچۍ کې چې کومه دی نو په 4:35 باندې بانګ ویلی کېږي، په 4:35 باندې ته خو د هغې په مناسبت چې بانګ 48 منټ کټ کا څو دې جوړ شو، 35 منټ دا لاړه، 15 منټه کم هغه شو، څو شو 40 منټ شو، په 42 باندې چې کوم دی بانګ جوړېږي، په 3:42 باندې ستا بانګ جوړېږي. تر کراچۍ نه خبر نه، بیا خو د کراچۍ سره ساري مونځ هم کوه که نه، په کراچۍ کې د ساري مونځ نن سبا په څو باندې کېږي، ته په هغې ودرېږه که نه، خو نور خو اسمان کې بیا پروت دی، ته خو له دې نه هم نه خبر، تا ته خو دا پته هم نه لګي چې زمونږ او د هغوی په منځ کې څومره فاصله ده، څومره ټایم دی سبا صادق او د کاذب، او زمونږ د سبا صادق او د هغوی د سبا صادق څومره فرق دی، دې معلومات نه خبر نه. دویمه خبره د ماسخوتن ده، د ماسخوتن په ټایم باندې دې کلندرو کې چې کومه نقشه ده دا بالکل غلطه ده، بالکل غلطه ده، دا د امام صاحب مسلک د سر نه دی، دا څوک وایي دا لودیانوي صاحب وایي، لودیانوي صاحب وایي جایز ټایم چې د جمهور سلف و خلف مسلک دی. امام ابو حنیفه نه یو قول هم دی، هغه نقل کوي چې د ماښام چې کله څه وشي که نه، دا ماښام هغه سوروالی نه دی، سوروالی چې پرېږدي دې نه پس ماسخوتن راځي، دا 45 منټ دی، دې ته ویلی کېږي جایز. د دې نه علاوه هغه وایي چې د 57-58 منټ نه والا 1 घंटा 5 منټه پورې دا ماسخوتن انتهایی ټایم دی چې بیاض واخلې د شفق نه، د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق 1 घंटा 15 منټه. نن سبا چې دی په 16 باندې بانګ وایي د ماښامې که په 100 وایي، او د 16 نه شروع وکړه د 16-8 پورې دغه شو، نو د 20 منټه راپاسه پورې چې دی نو ستا ټایم شو ماسخوتني، 20 منټه پاسه ماسخوتن داخل شو. دی چې کومه تاسو پخوا نه چېرته هلکه تاسو ماسخوتن مونځ خو لیټ ښایي، په 10 بجې خو کوئ، مستحبه طریقه ده، دغه نه یم، خو خبره ده جایز ناجایز ده. تاسو پخوا نه چېرته لیدلي دي، تاسو په دې کلو علاقو کې د 9 بجو نه اخوا مونځ چا کړی دی، پاوکم ته یې لرسوو، پاوکم ته پوهېدل، عام ملیان پوهېدل، هغه خلک پوهېدل، هغه عوام پوهېدل. اوس تاسو په کلندرو کې په نقشو کې چې کومه دی نو ماسخوتن نن سبا تاسو په 15 منټه کم باندې شروع کېږي که په 100 شروع کېږي که په 10 منټه کم شروع کېږي،
پلس منټه کم په نه دی که 15 منټه کم ځکه چې 1 غنټه 25-22 منټ چې کوم ټایم ورکوي دا په کم ځای کې دي دا امام ابو حنیفه مسلک دی د نورو خو د سر نه دی او خو 45 منټ دی هغه سوروالی ته چې کوم دی وایي لیکن د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک چې هغه سپینوالی پرېوځي د ماښام نه بعد د سپینوالي د پرېوتلو ټایم چې هغه د 57 منټ او د 56 نه واخلې نو 1 غنټه 5 منټه پورې دی نه زیات اثر نشته نه څوک لودیانوي صاحب وایي نو خو دیوبندی دی هغه حنفي دی نه اهل حدیث دی نه غیر مقلد دی ها بل څوک منې که نه منې هغه خو ته منې منې ځکه ستا دپاره سم سالار دی هغه تا سالار کړی ځکه په هغې کې نور څه خو هم دي که نه خیرې هم کوي کنځلي هم کوي هر څه کوي په خلکو د کوپر پتوې هم لګوي نو خبره دا چې هغه ته منې که نه خو په دې مسله باندې هغه لیکل کړي بېشماره کلنډرې نقشې د ټولې دنیا یې را جمع کړي دي په دې کې ښه ماهر دی او هغه کلنډرې نقشې ستا د لاهور د ګجرانوالي د پېښور او بیا ټیک په دې خصوبه پسې خبره کړله چې په خیبر پښتونخوا کې د ساري مونځ په روژه کې چې کوم دی نه کېږي ویل په روژه کې خیبر پښتونخوا دوی مونځ چې کوم دی سبا صادق نه مخکې کوي او دې بانک د سبا صادق نه مخکې او د ماسخوتن په باره کې مو د دا ویلي چې کم ځای ته رسولی دی اوس در باندې چې کوم دی په روز کال نه بل کال اسلامي نظریاتي کونسل او دا انټرنیشنل یونیورسټي چې کوم دی اسلام آباد او یو پمفلیټ چاپ کړی دی په روز کال ماته راغلی هغې لیکلی دي چې حکومت پاکستان ته وفاق المدارس رابط المدارس پلانکې مدارس دې ټول ته خطونه لیکلي دي چې د الله دپاره حکومت اعلان هم کړی دی په روز کال یې کړی په دغه باندې په ریډیو باندې چې را د سهاري دا ټایم چې کوم دی دا بانک دا خلک غلط وایي په پینډۍ کې هم غلط وایي په پینډۍ کې دا غلط وایي دوی د خپل بانک ټیک کې دوی سبا صادق نه مخکې بانک وایي او خصوصي دا صوبې پکې بیا ویلې ده چې په دې صوبه کې خو تقریبا 90% خلک چې کوم دی سبا صادق نه مخکې بانک وایي نو دا مهرباني وکړئ چې دې خلکو ته مه ګورئ خصوصي طور باندې په خپله وځئ ما ته وښودل دغې طرف ته سبا صادق خیجي مشرق په کوټه باندې کښېنه او دغې کنارې ته ګوره او سبا صادق تاسو ته پته ده ناشنا سبا صادق الله پیدا کړی دی چې دا د زنانو دپاره ماشومانو دپاره غټو دپاره بوډاګانو دپاره په اواره کې په آباده کې په غرونو کې په دنګ دنګ غرونو کې په دې ټولو کې یو شانتي ښکاري چې سبا صادق راوچت شو که نه نور نه دی نو سیده چې کومه دی د غر کنارې ته راخیږي سیده دا د غر کنارې ته راخیږي نو دا د غر کنارې ته راخیږي په دې باندې عمل وکړئ دغه زما وس دی او نور تاسو پوه شئ او کار هم پوه شئ